السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوات news.com قدرمنو کتونکو محمد اسماعیل خان یم دا مهال په ډیسټریکټ شانگلہ یو سی مارتون خاص کابلګرام کې موجود یم او د ضلع شانګلې آخري حدودو باندې کم ځای کې چې دوه ضلعې یو کېږي ضلع تورغر او ضلع شانګلہ دلته د خلکو تګ راتګ هم سوی ولې چې دا آخري حدود دی دلته ډېر په اسانه باندې ضلعې ته خلک اوټ کېږي هم او ضلعې ته خلک ان کېږي هم د اوسه پورې دلته سسپیکټډ کیسونه یا کنفرم یا پازیټیو په دې علاقه کې د دوی مخامخ راغلي که نه دی راغلی او چې راشي نو دوی څنګه هغه حواله کوي. ډېره زیاته مننه کوو او ولي خان ډاکټر صاحب تاسو موږ ته ټایم راکړو. دلته ستاسو په دې پل باندې دا خو ډېر خلک دلته وزیر راځي ځکه چې دا خو واحد راسته ده دلته کابلګرام نو ستاسو چیک اپ څنګه وي سکریننګ څنګه وي د خلکو او دلته د اوسه پورې سسپیکټډ یا پازیټیو یا نیګیټیو کنفرم داسې کیسونه راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو خو تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو د سخته کې مونږ راغلی او بل سکریننګ مقصد دی چې دا هر ضلع نه کم انټر کیږي نو دا په دې شانګله کې په هر ځای کې لکه کم سوات نه انټر کیږي یا کوستان غاړه نو سکریننګ پوینټس هیډ ډپارټمنټ جوړ کړ دي نو دا یو سکریننګ پوینټ دی تورغر ټو کابلګرام نو دلته مونږ کم کسان چې راشي نو د هغو ظاهري علامات او هغو ټمپریچر وګورو هغو کې څه علامات وي نو په هغې کې کم سسپیکټډ وي نو هغه مونږ ډایرکټ کوارنټاین سنټر ته ولیږو پورن ته نو په هغې کې هغو ټیکس فردر هغو ټیسټونه ولیږي کوم هغې کې پازیټیو راغلي نو د هغې فایده به دا شي چې هغه خلک فیملي د علاقه د هغه نه محفوظ پاتې شي. دلته موږ سره میرزیب ډاکټر صاحب هم ولاړ دی د هغوی نه هم پوښتنه کوو د ټول نه بیا خو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو موږ ته ټایم راکولو. دا راته ووایه چې نن سبا ډاکټرانو ته قوم ټوټل پاکستان سلامتیا پیش کوي هغوی ته سلوټ کوي چې د دومره مشکل وخت مخامختیا کوي څه فیلینګس لرئ په دې مشکل وخت کې چې تاسو خپل قوم خدمت کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ډېر زیات په دې باندې فخر محسوسوو چې یاره موږ زموږ په قوم باندې داسې یو خطرناک حالات دی یو خطرناک وبا ده نو موږ په هغې کې د فرنټ لاین باندې موږ ولاړ یو او په دې کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره موږ خپل د ملک یو دفاع دپاره ولاړ یو. نسیم ډاکټر صاحب را سره ولاړ دی د هغوی نه هم پوښتنه لرم چې دغه په ډېر مشکل او ډېر هارډ ورک نه وروستو تاسو دغه کرسۍ ته ځان رسوی کوم چې په بیچو کې ستاسو دپاره نن په دغه بیچو کې چې ستاسو ناستې وي د هغې په ځای تاسو راغلي په یو پلاستیک کیمپ کې تاسو ناست یې د خپل قوم دپاره څه فیلینګس دي ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دې ځای راغلی د دې ځای حالات معلومولو باره کې چې کوم دی مختلف قسم کوېشنې تاسو وکړې نو تا چې کومه خبره وکړه دې باره کې چې دی موږ صرف واحد د دې خبرې له ولاړ یو د قوم خدمت دپاره چې په دې کې داسې کس چې دی د هغه اوټ ډسټرکټ نه راشي او هغه مطلب خپل فیملی طرف ته رواني نو موږ دا کوشش کوو چې یاره خدا نه خاص که ده ته دا علامات یا مطلب دا موجود وي نو چې د فیملی نوره علاقه د دې نه چې دی بچ پاتې شي د دې دپاره موږ دلته چې دی شپه او ورځ چې دلته ولاړ یو. ډیره زیاته مننه کوم. اخره کې ولی خان ډاکټر صاحب تاسو له بیا راځم دغه یو اهم څو تپوسونه ستاسو نه لرم چې نن سبا د هر ادارې چوټي ده په غیر د پولیس د فوج او د ډاکټرانو نه د دومره مشکل وخت مخامختیا تاسو کوئ چې نن تقریبا 10 میاشتې مخکې چې په تاسو باندې کم وایلیشن شي هغه هم پولیس کړی هغه وخت کې ستاسو په زړه کې څه فیلینګس اوس ستاسو په زړه کې چې په فرنټ لاین کار کوئ څه فیلینګس دي؟ نو په حیثیت هیلث پر وایډر لکه مونږ خو هغه وخت کې خیر مونږ ډیسایډ شي وو چې مونږ دومره خدمت ډے نایټ سروس رسو خلکو هر قسم خدمت کوو مونږ باندې بیا داسې دغه راله اډیننس راله اوس خو مونږ انشاءالله مونږ باندې سخته راله نو مونږ هر ټایم هر ځای کې فرنټ لاین کې ولاړ یو او انشاءالله بیا به مونږ ډېر هم سخته راشي نو مونږ خپله د پاکستاني عوام د علاقې خلکو خدمت به شپه ورځ وکړو. اوورال ډاکټران څه وایي چې د کم حده پورې دا ستاسو په کنټرول کې دی؟ یاره خو دې د واحد حل دا دی چې مونږ خپل کورونو کې کینو لکه لنډه ساده الفاظ به دا وي سوشل ډسټنس پکار دی او بعضې علاقې کې خلک هر یو علاقه کې یوازې نه چې په دې هر یو علاقې کې خلکو غلط فهمیانې پیدا کوي چې دا چل دی او دا چل دی دا مرض پیلاویږي د یو نه بل سره مونږ له پکار ده مونږ لاس میلاول لرې نه سلام کول چې دا سنت طریقه ده او ښه خبره دا ده بل اوس په دې شام کې تاسو به خبر شوي کس وفات شو نو د هغه خپل خاندان هم لکه د هغه قبر ښخولو او هغه ته غسل ورکولو تیار نه وو نو هیلث ډپارټمنټ والو داد ورکول غواړي چې هغه له غسل هم ورکړو قبره پورې کوز کړو هغو ته نو دا صرف هغه کس د هغه یو ورور انټرویو ما څه خبرې مې غواړي نو هغوی چې دغه ټیم کې مونږ ته ځان په ښکارېدو هر سړي به مونږ نه تښتېدو نو دا حالت دلته را نه شي نو ځکه مونږ د دې عوام ته خصوصا کابلګرام خلکو ته مونږ سره تعاون کوي او دوی سره ویمه چې تاسو لږ
سوشل ډیسټنس وساتئ او د بیجا بغلګیر کېدل یا لاس میلولو نه بس کوئ. دا به د علومو کرامو هم دا فتوا ورکړې چې تاسو دغه ډیسټنس ساتئ. ډاکټر صاحب یوه خبره وکړه چې قوم ته پکار دی د دوی سره تعاون وکړي، خو په دې دومره د تاسو اوس ګورئ هم باران ورېږي، زه خو صرف دلته ایز ا ریپورټر رالم چې د دوی دغه میسیج ریکارډ کړم او زه دا قوم ته وښیم چې ایز ا ډاکټر څنګه دوی ډیوټي کوي، خو د دوی ډیوټي دلته پرمننټه د څو پورې دغه کرونا وایرس د وبا د پاکستان نه ختمه شي نه دوی په دې ځای باندې ولاړې او کم ځای کې چې نور هم ډاکټران په کم د سکریننګ پوینټونو باندې یا په هسپتالونو کې دي هغه خپله دغه ډیوټي ورکوي. نو تاسو سره ډاکټر صاحب صرف تعاون نه بلکې تاسو ته سلامتیا پکار ده او قوم درته سلام کوي.